د صوبایي حکومت لخوا جشن ملاکنډ سپورتس میلې تابع وکړې شوه. د میلې کې به د 19 لوبو ټورنمنټونه کیږي او په سونو لوبغاړي به د خپل صلاحیتونو مظاهره کوي. هم په دې لړ کې د ملاکنډ سرخار بډخیله کې ایډیشنل ډیپټي کمشنر منصور ارشد په باقاعده توګه د میلې پرانیسته وکړل. د میلې په وړاندې مرحله کې د باکسینګ او شوکینګ پو او کراټو خوندوري سیالۍ وشوې، په کومه کې چې شریک لوبغاړو په خشن لوبه وکړل او خپل پټ صلاحیتونه یې رابرسېره کړل. هم په دې مهال د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او د لوبغاړو لوبه یې په خشن وستایل. ډیسټریکټ سپورټس افیسر مشرف خان به د ټولو لوبو نگراني کوي او لوبغاړو ته به هر رنګه سہولیات ورکول کیږي. ټیلنټ جی بالکل شته، اوس کم دا کم گیم شروع شو جی، اوس کم دا گیم بخکاره شي جی او مخکې مطلب دا مقابله اوس دا کیږي دلته په دې کې به ډېر مخکې لاړ شي. ایونت چې شروع شوي دا زمونږ د سټوډنټس او د پلیئرز دپاره یو ښه موقع ده. انشاءالله په دې کې به زمونږ پټ صلاحیتونه راښکاره شي او بل دا دی چې سټوډنټس ته به د مخکې تلو موقع میلاو شي. ما غواړو ته زیات ویلي دي چې خپل سټرګل وکړه، تعلیم له ترجیح ورکړئ. بنیادي شی تعلیم د وصیت دی چې په صحت باندې مطلب دا دی روغې تعلیم به وکړي چې په صحت باندې روغ تعلیم نشي کولی. بنیادي شی چې صحت دی د منشیاتو نه د برایانه زما خپل سټرګل دا دی چې انشاءالله ملکنډ کې کم نیو جنریشن دی د ملکنډ ډسټرکټ چې دا د گیم سره ریلیټډ دي. ماشومانو کې ټیلنټ دی او هغه ټیلنټ چې کم دی نه ضایع کیږي او هغه مخې ته موږ بوزو کم دی مختلف اکټیویټیز او گیمونو کې چې ماشومانو کې کم ټیلنټ دی هغه ډیویژن لیول ته هم بوزو او پرامنشیا او نشنل لیول ته چې کم دی هغه کلاړیان موږ بوزو او د خپل ملکنډ ضلع نوم روښانه کړو. ملکنډ ضلع کې د سپورټس میلې تابع کولو مقصد لوبغاړو ته د لوبو ښه موقع ورکول دي، ځکه چې حکومت د صوبایي او قومي ټیمونو لپاره د میرټ په بنیاد انتخاب کوي، کوم چې یو غوره عمل دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، بډخیله، ملکنډ.